دې ته ویل کېږي چې کله سړی رکوع ته لاړ شي بیا چې کله چې رکوع نه مخکې به لاس چیک کړي بیا چې کله رکوع نه چیک شي بیا لاس چیک کړي بیا سجدې ته لاړ شي دا نبی کریم علیه السلام کړي دي بېشکه احادیثونه ثابت دي خدا هرگز ثابت نه دي چې نبی علیه السلام همیشه دفاع کړي دي دې خلاف ثابت تا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک تا چې نبی کریم علیه السلام مقبول کولای او رفع یدین به نه کول یعنی لاس به نشي کولای او دې نه منع فرمایلی دا دې باندې نور احادیث موجود دي چې ډېر پوره ده که چا بیا شي او ان شاء الله چې نه بعد بیا هغه مطلب څنګه دا ما خپل دې مکمله مطالعه کړې ده خو نبی کریم علیه السلام آخری اعمال زندگی چې کوم دا آخرني اعمال چې کوم هغه رفع دی نو په دې باندې عالمانو کتابونه لیکلي دي غړ غړ کتابونه باندې موجود دي الله کریم دې مستقیم حدیث باندې عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله